السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری عمر خان ویلم چې ټول وروغ جوړې موجود یم په جناب پارک کې چې کوم چې په پېښور کې دی. تاسو ته هم دا پارک ښیم او امید لرم چې دا ویډیو به مو خوښیږي. ډېر ښکلی پارک دی، زیبه زیبه کې بینچونه تاسو ته لګېدلي دي او تاسو به کې د خوراک هم تاسو کولی شئ، خوراک څښاک به کې کولی شئ ښه په آرام سره، ښه په سکون سره. نو راځئ پارکینو او تاسو ته هم ښایو، موږ سره اوسئ. جناب پارک یو مخکینی پارک دی، یو پخوانی پارک دی. په 2011 کې په دې کې بیا مزید کنسټرکشن وشو او په دې 2011 کې یو غټه جنډه دلته ولګېدله چې د هغې اونچایي 185 فوټ ده. 185 فوټ د دې اونچایي ده. تاسو ته به دا جنډه ښکاري او په دې باندې چې څومره خرچه راغلې ده نو زه تاسو ته دا بورډ ښیم. په دې باندې خرچه راغلې ده 36 लाख روپۍ. 36 लाख روپۍ په دې باندې خرچه راغلې ده او 185 فوټ د دې اونچایي ده. او بشیر احمد بلور چې دی د دې افتتاح کړی وه په 2011 کې 18 اپریل 2011 کې د دې افتتاح شوی وه. نو د نورو پارکونو په مقابله باندې د دې دا خبره هم یو امتیاز لري. دا په دې باندې هم یو اعزاز حاصل دی چې په دې کې 185 فوټ جنډه لګېدلې ده. سماوي ویله چې جناب پارک ډېر پخوانی پارک دی، ډېر مخکینی پارک دی. دې ته به یې مخکې کنګم پارک ویله، بیا د هغې نه وروسته د دې نوم بدل شو او دې ته بیا جناب پارک نوم ورکو. دا تاسو وګورئ، یوه ګیله کومه دلته چې څوک راځي او خوراک څښاک کوي او بیا داسې چې ګن چې کوم دی هغه بیا داسې ځای په ځای باندې ولي. دلته ډسبینونه لګېدلي او پکار ده چې موږ په هغې کې دا ګند ور واچوو، خو بدقسمتۍ نه هغه موږ ځای په ځای باندې داسې ولي او دا ښایسته ښایسته ځایونه په دې ګند باندې بیا څه شي هغه خراب شي. نو پکار دا ده چې موږ کوم خوراک وکړو که بوتل وڅښو نو پکار دی چې هغه بوتل چې دی موږ بیا ډسبین ته ورولو. ټولو ته مې دغه ریکویسټ دی چې کوم خوراک تاسو وکئ نو هغه بیا د هغې چې کوم ګندګي وي، هغه چې کوم شاپر وي یا نور څه وي هغه موږ ډسبین ته ورولو. ډېره مننه. کله چې پېښور ته راشئ
نو د جناب پارک وزټ خامخا وکړئ ان شاء الله چې تاسو به دا پارک ډیر زیات خوښیږي نو چې کلم تاسو پېښور ته وزټ وکړئ نو د جناب پارک وزټ خامخا کوئ بل یو خبره چې وختي ما ویله چې پکار ده چې موږ د دې د رولز او ریګولیشن خیال وساتو د هر ځای پارک په هر ځای کې وي یا بلکې د هر ځای پکار ده چې موږ هلته د صفایي خاص خیال وساتو د خوراک چې کوم څیزونه وي هغه موږ وخورو نو د هغې نه چې څه پاتې شي چې هغه موږ په ډسبین کې واړتو ځکه چې د دې سره به ګندګي نه پیلاویږي د دې سره به صفایي چې دی هغه راځي نو د صفایي ډېر زیات خیال وساتئ ډېره مننه کوم د وخت د راکولو د لوی الله پامان